بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم متمکن شپارس اقسام دي او د هغه چې کوم اعراب دي نو هغه په 9 قسمه باندې دي. په دې ځای کې مصنف رحمه الله د اسم متمکن لسم یو لسم او دولسم قسم بیانې او د دې لپاره چې کوم اعراب دي نو هغه شپږم قسم دي. لسم نمبر جمع مذکر سالم ده لکه مسلمون او د دې تعریف مخکې بیان شوی دی چې د دې په آخر کې و او نون راغلی وي یا او نون راغلی وي او په دې کې د واحد صيغه سلامت وي. او یو لسم نمبر اولو دی. دا اولو چې دینو دا د ذو جمع ده من غیر لفظه، یعنی دا اولو لفظ جدا دی د ذو لفظ جدا دی. عام طور جمع جدانو هغه د واحد د لفظ نه جوړیږي او د واحد په لفظ کې چې کوم ماده وي نو هغه ماده دا په جمع کې هم راځي، لیکن اولو دا سن دي. اولو چې دین په دې کې چې کوم ماده د الف لام او و نو دا د زونه علاوه ده. د ذو مالن یا د ذل جلال مطلب چې دین خاوند او مالک او صاحب دی، هم دغه شانتي اولو هم دی. اولو مالن مال والا، لیکن دا جمع ده. او دولسم نمبر قسم چې دی نو آغا 20 تا 90 دا 20 نه 90 پورې چې دا کمی انسی دی نو دا دی 20 شلو توی دغه شان 30 دیرش 40 سلویخ 50 50 60 شپیته 70 او یا 80 اتیا او 90 90. دا عقود هم دی طویلی کیگی دهایانی. نو دا عقود چی دی دا دولسم نمبر قسم دی دا اسم متمکن پا اقسامو کی. نو دا لسم یو لسم و دولسم دا پارا چکم اعراب دی نو دا اعراب بالحرف دی دا شپگم اعراب دی پا 9 قسمونو کی. او پا دی کی پا حالت رفعی کی وو استعمالی کی مخکبت ضموی او په حالت نسبی و جری دوارو کی یا استعمالی کی او مخکبت کسروی. یعنی یو خدا چې دا شپږم نمبر اعراب چې دی دا اعراب بالحرف دی. او دویمه خبره دا ده چې په دې کې 2 حرفونه استعمالیږي، و ما قبل مضموم او یا ما قبل مکسور. نو د مسلمون یعنی جمع مذکر سالم د اولو او د 20 نه 90 پورې دا دریوان اسمونه چې دي نو دی پوری دا اعراب تړلې دي چې حالت رفعی به پا و ما قبل مضموم سره او حالت نسبی او جری دواړه به په یا ما قبل مکسور سره. حالت رفع میں وہ ما قبل مضموم، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور. د دې مثالونه دي جاء مسلمون، په دې ځای کې جاء فعل دی، مسلمون فاعل دی او فاعل چونکه د مرفوعات نه په دی وجه مسلمون مرفوع دی او په دې کې علامه د رفع چې دین هغه و ما قبل مضموم دی کم چې د میم نه بعد دی. میم نه بعد و دی او د دین و نه مخ کې په میم ضمه ده نو دا و ما قبل مضموم چې دین دا علامه د رفع ده او دا ځکه علامه د رفع ده چې دا د اسم متمکن په 14 اقسامو کې لسم قسم دی جمع مذکر سالم ده او دا چې کله په حالت رفع کې نو په دې کې و راځي. دغه شانت جاء اولو مالن په دې کې هم اولو مالن کې دا و راغلی دی، دا علامه د رفع ده ځکه اولو مالن کې اولو دا د اسم متمکن په 14 اقسامو کې یو لسم قسم دی او دې سره چې کوم اعراب خاص دی هغه د چې حالت رفعی به په و ما قبل مضموم سره او حالت نسبی او جری دواړه به په یا ما قبل مکسور سره. نو دلته کې اولو مالن مضاف مضاف الیه فاعل دی او فاعل نه مرفوعات نه په دی وجه اولو مالن په و سره ویل کیږي. د لام نه بعد چې کوم و دی او د دی و نه مخ کې کوم ضمه ده و ما قبل مضموم دا علامه د رفع ده. دغه شانت جاء 20 رجلا په دې ځای کې جاء فعل دی، 20 ممیز دی، رجلن تمیز دی. ممیز او تمیز دا فاعل دی. نو په دې ځای کې په دې ممیز باندې اعراب جاری کیږي او 20 چونکه په مقام د فاعل کې واقع شوی دی په دې وجه دا مرفوع دی
او د دې حالت رفعی په و ما قبل مضموم سره دی ځکه دا د اسم متمکن په 14 اقسامو کې 12 نمبر قسم دی او د دې حالت رفعی چې دی نو دا په و سره دی. همدا شانت رأیت مسلمین او رأیت اولی مالن او رأیت 20 رجلا په دې دریوانو مثالونو کې رأیت فعل با فاعل دی او په اول مثال کې مسلمین مفعول به دی، په دویم مثال کې اولی مالن مفعول به دی او په دریم مثال کې 20 رجلا مفعول به دی. او مفعول به چونکه د منصوبات نه او دا مسلمین لسم قسم دی د اسم متمکن په اقسامو کې 14 کې او اولی مالن کې اولی چې دی نو دا یو لسم قسم دی او 20 چې دی نو دا 12 قسم دی او د دې دریوانو اعراب یو شان دی په حالت نسبی کې پدې کې یا ما قبل مکسور راځي پدې وجه مسلمین کې د نون نمخ کې یا ده اداین نمخ کې کسره ده انو دا یا ما قبل مکسور علامه د نصب ده پر رأیت مسلمین کې همدغه شان رأیت اولی مالن کې دا یا چې راغلی ده د لام نه بعد نو دا یا ما قبل مکسور علامه د نصب ده او رأیت 20 رجلن کې چې کوم یا د نون نمخ کې راغلی ده نو دا علامه د نصب ده. رأیت 20 رجلن په دې ځای کې دا نون نمخ کې چې کوم یا ده نو دا علامه د نصب ده. او مررت بمسلمین مررت باولی مالن او مررت ب20 رجلا په دې دریوانو مثالونو کې مررت فعل با فاعل دی او با حرف جر دی. په اول مثال کې مسلمین مجرور دی، په دویم مثال کې اولی مالن مجرور دی، په دریم مثال کې 20 مجرور دی. او د دې حالت جری په یا ما قبل مکسور سره د ځکه مسلمین لسم قسم دی د اسم متمکن، اولی چې دی دا یو لسم قسم دی او 20 دولسم قسم دی. او دې سره چې کوم اعراب خاص دی نو هغه دادی چې په حالت جری کې و د دې یا ما قبل مکسور راځي. په دې وجه مسلمین په مررت بمسلمین کې مجرور دی او علامه ده جر پکې یا ده یا ما قبل مکسور. همدغه شانتی مررت باولی مالن کې اولی مالن اولی مجرور دی او په دې کې علامه ده جر یا ده. همدغه شانتی مررت ب20 رجلن کې 20 مجرور دی او په دې کې علامه د جر چې ده نو هغه یا ده یا ما قبل مکسور.